अस्पताल کې مړ شوی نور دلته راغلي وو کاغذونه په لاس کې څوک اجازت نه راکړه چې خپل وطن ته یې ویځي ټول ورته ژاړي او سور نور دی ډېره تکلیف دی موږ ته چې لرمه چې خپلو کې د کینې جوړه دي سره کې دغې شنه یو شی هم نه جوړېږي پوه شو دغه ته موږ عوام ته تکلیف دی یو سره کلارې ناست یې موږ په عذاب یو پکې دارې مړې جنازې هم پرتې دي نورونو ته نور مسافر پراته دي څوک یې نه پرېږدي چا 2 شپې شوي دي چا 3 شپې شوي دي ټول د مخې پراته دي جړېږي او کړېږي هلته د واړه بچیان پاتې دي کورونه یې دي نو موږ ته ډېر زیات تکلیف دی زموږ د دواړو دغه نه دا سوال ورته کوه چې دغه معامله هم سره نوره په حل کړئ اوس خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی څوک هم دلته به پروت یم زما درک نشته دی همدغې نور ته به پروت یم هزار د دو په غاړه زه به نور څه وکړم ما خو هېڅ وسه نه کېږي نو په زړه هم دغه تېرېږي چې دغه د جاړو ورته پراته وي دغه خاورو کې پوه شو نور هم په ژړا هم زور نه رسي دومره جوړې دي ورته موږ ته ډېر زیات تکلیف دی نوم مې شکر الله دی د افغانستان سره تعلق لرو د پکتیا څخه دلته راغلي وو نو د پرون د غرمې راهیسې بډر چې بند پاتې دی دلته موږ هم بند پاتې یو تقریبا دلته کې تاسو شهیدان یې چې دلته امبولانس کې د څلورم جسد یې مړی دی چې تر اوسه پورې دلته شتون لري نو بډر کې هېڅ اجازه نه ورکوي نه د چا خبره اوري که هغه غاړه ده که دغه غاړه ده چې د مړي احترام نه کېږي د بیمارانو او د مسافرو احترام خو بیخي هم نه کېږي دلته ژړاګانې دي مشکلات دي ګرمي زیاته ده برق نشته دی دلته کې نو موږ د دواړو خواونه دا خواهش کوو غوښتنه کوو چې که حد اقل که نور نه کېږي باید د مړو د انتقال یا د جسدونو ته باید جزا ورکړي ولې هلته خویان دي ورونه خپلوان ورته منتظر دي باید دا دفن او کفن شي که په دې بډر باندې نه کېږي خیر دی دوی د کال وکړي زنګ دې ووهي بل بډر ته د زنګ ووهي چې کوم مطلب نږدې وي یا ډنډې پټان خیرلڅۍ والا ککتیا والا کوم چې نږدې د مړي باید ورسېږي خپل ځای ته ولې تقریبا د څلورمه پنځمه ورځ د بعضو مړو دوی وفات شوي دي بعضې لاهور کې وفات شوي دلته بیمارۍ ته راغلي وو دلته هسپتالو کې ساه ورکړه تقریبا د پرون خورکۍ چې واده هم شتون لري بیګا مو ولېږله هغه انګوره ډبل دی لاړه درېیمه ورځ دغه ماشوم د تقریبا بیګا وفات شوی دی هغه د تقریبا 14-16 ساعته اوس پوره کېږي لکه نن هم پاتې شي ګرمي زیاته در کنډیشن نشته دی دا خرابېږي بوی کوي چې هغه بل ورور چې کوم وفات شوی هغه هم بوی کړی و نو موږ د دواړو خواونه دا خواهش دی چې باید دوی سره کښېني باید دغه موضوع چې ده باید د خبرو د لارې حل کړي نه د جنګ د لارې جنګ د حل لاره نه ده باید مذکراتو کې په خپلو کې باید یوه حل لاره ورته وګوري